رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام. د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. پلار رضا رب رضا، پلار خفا رب خفا. لنډه خبره ده. یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی، په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري. په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وایي دی چې زما رب څه دی؟ رضا دی. کو په کور کې د پلار خفه نو ودې وایي چې زما رب څه دی؟ خفه دی. زه نه وایم، د دواړو جهان سردار فرمایي د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. شپه کې څه کوي؟ بخي. خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي. یو پکې کم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالدی، د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي. په کم بچی نه چې مور خفه ده، د کم بچی نه چې پلار خفه دی، د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي، خو دغه بچی نه معاف کوي. د کم بچی نه چې مور خفه وي، د کم بچی نه چې پلار خفه وي، دې پکې نه معاف کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی، الله ته جاړي، فریاد کوي. الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي. الله پکې ما پکې معاف کا. د تهجد په ټیم کې ولاړ دی، جاړي الله ما معاف کا. الله فرمایي نه دې معاف کوم، تا بوډا پلار په کور کې خفه پرېښی دی. نه دې معاف کوم، تا بوډۍ مور په کور کې خفه پرېښې ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام. د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. پلار رضا رب رضا، پلار خفا رب خفه. لنډه خبره ده. یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی، په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري. په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وایي دی چې زما رب څه دی؟ رضا دی. کو په کور کې د پلار خفه نو ودې وایي چې زما رب څه دی؟ خفه دی. زه نه وایم، د دواړو جهان سردار فرمایي د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. یو صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستا ده. د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده. اوس ستا خوښه ده، که په ځان یې بندۍ او که په ځان یې کول او ساتي. صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام سره جهاد ته روان دی. جهاد ته نبی علیه الصلاة والسلام ته چا وي د الله پاکه پیغمبر دا کم صحابي چې تا سره روان دی که نه، د ده په کور کې بوډۍ مور ده او څوک یې د خدمت نشته دی. نبی علیه السلام دغه صحابي ته وایي ای صحابي ته ما سره روان یې جهاد لځې او د الله پاکه پیغمبر تا سره جهاد لځم، ستا په کور کې مور نشته، د الله پاکه پیغمبر مور مشته، خو ته جهاد له روان یې. نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړو او صحابه واورئ الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. ما سره جهاد لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه. مطلب دا دی که جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خاورې حساب کې هغې به جنت ته ځي. دی وایي زه خو مولوي صاحب غټ مولا یم اوس نو ما خو ځان له سپین پټکې والی دی، زه بس مور ته کېنم پاسم، نو زه خو ځان له سوله ګریډ افسر یم، نو زه به مور ته اوس کېنم پاسم، زه خو ځان له ایم پی ایم ایم ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي. زه وایم ته کو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خاورې به ځان حسابی هغې نه به جنت ته ځي. یقین په الله وکړه، قسم په الله کو زمونږ مولان مونږ دا تور پټکي او دا سپین پټکي خلاص کړي د الله د عذاب نه، کو چېرته مور رانه خپه هم د الله د عذاب نه نشي خلاصولی.
د شپې جړاګانې دې نشي خلاصولی، د شپې تهجد دې نشي خلاصولی، تبلیغ دې نشي خلاصولی، چیلې 4 میاشتې دې نشي خلاصولی، کو په کور کې دې مور خپه پرېښي او پلار دې خپه پرېښي. دا هېڅ حالت نه دی قبول. الله نو یو نبی علیہ السلام فرمایي په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کېږي، خو چاته نه نصیب کېږي د مور او پلار نافرمان ته. وعاق لوالديه. دا راته ځکه چې د مبارکه شپه را روانه ده. دویم نبی علیہ السلام فرمایي قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی. څوک چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه پالي، د ورور سره مې نه لګي، د پلار سره مې نه لګي، تره ته خو به تربور ومه، د تره زوی ته به د تربور زوی وم او دشمن به ورته ویم. دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه؟ قاطع رحم، بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم، ځان غټ اخلاقي ثابتومه، خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی، ډېر ښه سړی دی، دا څوک دی؟ یاره مولي صاحب کور کې د ورور سره خبرې نه کوي. بار اخلاقي و په کور کې ورور سره دشمن. قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو تمام انسانان معاف کوي، خو دې ځکه مه معاف کوئ چې د خپلولي کټ کړې ده. صبر ورته وکئ، که دوی دا خپلولي جوړه کړه بیا به یې معاف کړو، که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو. ما په خبرو ته نه پوهېږئ. قاطع رحم، خپلولي کټ کوونکی، خپلولي کټ کوونکی. په دغه مبارک شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله بل نبی علیہ السلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کوي. چاته؟ حسدګر انسان ته. الله غله گاډي ورکړي، الله غله کور ورکړي، الله غله جیداد ورکړي دي، ځان دی ولا ولي ورکړي دي؟ زه د الله په تقدیر نه اعوذ بالله اعتراض کوم. حدیث مبارک کې راځي وای دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچ لرګو ته چې تیلې وای، داسې د انسان نیکی ختمي. د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دې کې حسد موجود دی، دا ګناه کافی ده. دا ګناه به اور د جهنم ته ولي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. زموږ پښتانه څه وایي؟ چا سره گاډی دی، چا سره کور دی که نه، یاره وایي الله دې د نه والي نو کومال یې راکوي کو نه راکوي، خو چې د ده نه وي نو دا حالت زموږ دی که نه دی؟ ورور ته په لار کې کوې کنو که نه کنو؟ نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بیل عزت. څه شی؟ بعضې ګناهونه یې څه خوند خوی مي که نه، بعضې ګناه داسې چې د هغې خوند هم دی. ګناه بیل عزت د کم انسان چې په پاینسو کې غوټې پټې پاینسې ښکته راکاږي، الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي. په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پاینسو کې غوټې پټې پاینسې ښکته ځان پسې راکاږي، دا ګناه بیل عزت دی که نه؟ خوند پکې شته؟ دا پرتوک په ځان پسې راکاږي څه خوند پکې شته؟ الله فرمایي ټول معاف کوم، ټول معاف کوم، خو دې نه معاف کوم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ سیسټم الټا کړی دی. سیسټم خو څه کړی دی؟ نارینه ته حکم دا دی پاینسه اوچته کا، نو نارینه پاینسه ښکته کړه. زنانه ته دا حکم و چې پاینسې ښکته کا، نو هغې پاینسې بره زنګونانو ته راورسولې. زنانه ونه تبلیغیانې جوړې شوي بړې بیوالي، هسې ده که نه ده؟ نیمو پنډو ته یې پاینسې راورسولې، هغې پاینسې روچتې کړې، خپې ښکاره کړې، سړو پاینسې ښکته کړې. مونږ دا قصد کړی دی چې شریعت څه وایي مونږ به د هغې خلاف چلیږو. سبا به زه خپل جانان ته څنګه مخامخ کېږم چې زه ستا امتي یم؟ تا خو چې سوي ما دا قصد کړو چې زه به د هغې خلاف چلیږم. نن حوض کوثر له راغلی ما له جامونه راکه د اوبو.
نو دا بی ګناه بی لذت د کم انسان چې پیسې ښکته الله تبارک وتعالی دته په لیلة البراءت کې مغفرت نه نصیب کړي. کله چې د شعبان میاشت په شروع شوه نبی علیه الصلاة والسلام به روجې نیول ډېر زیات شروع کړو. دا ولې ځکه په دې میاشت کې د ټول کال د انسان د ریکارډ بره اسمانونو ته خیږي. نو نبی علیه السلام به روجې زیاتې کړې چې زما عملنامه بره الله ته پیش کولی شي چې زما پکې نیکۍ زیاتې وي چې زه روجه په خولۍ ما. بعضې علماو چې نه منه راغلي ده نو تطبیق داسې دی چې بعضې علماو چې د 15 شعبان نه بیا اخوا روجې مه نیسه، 15 شعبان نه اخوا روجې مه نیسه، بدن دې لږ تکړه چې رمضان المبارک ته برابر شي، هغې ته بیا ځان لږ جوړ کړه. خو دا مبارک شپې دي په دې کې د الله عبادت ډېر زیات وکړئ. دا کم ګناهونه چې درته ما یاد کړو ځوانانو تاسو ته وایم د مور او پلار خدمت کوئ، د مور او پلار څه کوئ؟ د مور او پلار خدمت کوئ، مور او پلار مه خفه کوئ. لږې ورځې دي سبا درنه روان دي تورو خاورو ته، بیا به پسې لاس مروړي خو بیا غم وکړه په لاس باندې نه راځي، بیا به ډېر افسوس کوي. دا ستا سره د لږو ورځو مېلمانه دي، دا مور دې رضا کا دا پلار دې رضا کا. د مور او پلار خدمت کوئ. دویم خپلو خپلوانو کې کو د چا نالګۍ وي هغه ختمې کوي. د دې خبرې انتظار مه کوئ چې موږ له به څوک روغه وکړي، موږ له به څوک څه وکړي. دنیا کې داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دی چې د 2 تنو روغه غواړي، داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دی. ډېر خلک داسې دی چې دا کوشش کوي چې زه به 2 تنه څنګه جنګوم. د چا انتظار مه کوه چې درنګړی به راځي ماله به روغه کوي. لاړ شه معافي دې وغواړه، وایې په تا مې پروا نه وه خو چې ستا سره خبرې نه کوم زما نه د شنې روزې جانان خفه دی ځکه تاله رالم. الله مې په هغې مبارکو شپو کې مغفرت نه کوي، الله مې په لیلة القدر کې مغفرت نه کوي، په لیلة البراءت کې مې مغفرت نه کوي، د اختر په شپه مې مغفرت نه کوي. نو خپل خپلوانو سره کو د چا نالګۍ وي انشاءالله ختمو به یې که نه به یې ختمو به یې که نه. او حسد پرېږدوئ. څه پرېږدوئ؟ حسد. او دا پیسې اوچتول ګران کار دی کو آسان کار دی؟ آسان کار دی. نو پیسې اوچتې ساتئ. دی وایي مولوي صاحب ما خو به تکبر نه دي ښکته کړي. نو چې نه دي ښکته کړي نو اوچتې کړه که نه چې نبي علیه السلام فرمایي اوچتې کړه. ولې دې ښکته کړي دي؟ الله. نو ما مختصر خبرې کولې ځکه ټایم مې ډېر زیات مختصر دی. الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. لکه بخاري شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله. ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی، زه دې وجنمه روح ته نه اخلم، ستا څنګه خوښه ده؟ فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم، ستا څنګه خوښه ده؟ وجنم دې مړ کومه دي. د مرګ دا اواز په انسان باندې ډېر بد لګي. ښه چاته وایي وجنم دې نو دا اواز پې ډېر بد ولګي، ډېر ویریږي. نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې وي وجنم دې روح ته نه اخلمه، هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غوسه به وله ډېره ورتله چې سپېړه اوچته کړه فرشتې له دا مخ وه او دومره زورداره سپېړه یې ورکړه چې د سپېړې سره یې وله دا سترګه هم ویستله. هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي ومه چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي، مرګ نه غواړي. وګوره زما دې حالت ته، ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره څه چل وکړو. داسې بنده له دې لېږلي ومه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کوم. د هر ویښته په بدل کې فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل
وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړې که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېږده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته څپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو بیا یې سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړلو دا یې فرشتې ته وایي ښه چې د غوی په شا لاس کېږدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته به بدل کړي راله الله یو کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته نو بیا خو روح واخله نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تګ دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بیوی فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وي چې عایشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یاره ته ماله راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړې هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي وی دا حدیث مبارک ما ته ویلی و وی نبی علیه السلام چې بیمارو او تبه یې ډېره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غیږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبی علیه السلام باندې تبه ډېره زیاته وه او دا لاس به یې داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ به یې داسې راوکاږو او دا به یې وي چې اللهم رفیق الاعلی وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسۍ له داسې مخامخ ورته ودرېدو وی زما د ورور مسواک و داسې د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د مسواک ته ډېر کتل زه پوه شوم چې نبی علیه السلام دا مسواک غواړي ځکه نبی علیه السلام به د مسواک سره ډېره زیاته مینه وه وی داسې مسواک ته یې کتل وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیه السلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو چې وامې غسته وي د هغې دا سوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وي دا سوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه السلام ته مسواک ورکړو عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه السلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې نبی علیه السلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره ځکه یم چې د نبی علیه السلام روح مبارک زما په غیږه کې وته دی او بختوره ځکه یم چې په آخري ټایم کې زما او د نبی علیه السلام لاړې مبارکې یو ځای شوي دي ځکه بختوره یم یا مسواک ورله ما پوس کو په خپله خوله کې په هغې مسواک پورې زما لاړې انښتې وي چې ما نبي علیه السلام له ورکړو هغه مسواک هغه په خپله خوله کې وو زما لاړې او د نبي علیه السلام لاړې ډېرې په اخر وخت کې یو ځای شوي او دا به یې ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه نو عایشه به مو فرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده نو زه سپېره یم وي زما په شانتې بختوره ښځه ما ته څوک بل څوک وښیي که نه نو زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده الله نو وي ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه السلام له مې ورکو نبي علیه السلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما غیږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټیم کې ورسره جبري علیه السلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته د ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه السلام دی د ټولو فرشتو مشر دی بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل دته نبي علیه السلام د ملک الموت ته وویل وی ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه خو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې 2 ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح والا څیزونه چې د دې ټولو نه په دې 2 ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه السلام ورته وفرمایل ملک الموت اسې تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کوم ټایم کې چې ته روح اخلم په دغه ټایم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان نه روح واخله بس په دغه ټایم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې دي ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه السلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستی او د هغې نوم دی اسماعیل دا چې راله د نبی علیه السلام په خوا کې جبریل امین ناست و جبریل امین نبی علیه السلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلی ده د روح قبض کوونکې فرشته ده اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه د مرګ دا فرشته راله نبی علیه السلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله را لېږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه السلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی نو غواړم چې دی ځان ته روبلمه نو ستا څه رایي د ستا څه مشوره ده ته پکې څه وایي نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده ما ته څه خبره وکړه که نه جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی زه پکې څه نه وم الله اختیار درکړی دی خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري نبی علیه السلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو ته خپل کار جاری که خپل کار وکړه زما نه روح واخله عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه السلام په بله خبره نه یم پوهېدلی خو دا لاس یې داسې اوچت کو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی او بیا یو آیت کریمه چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو او د نبی علیه السلام نه روح مبارک لاړو یې نوره نه یم پوهېدلې په څه باندې غرض مې دا کو چې د دنیا نه نبی علیه السلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتره او غوره انسان نه و مرو به ټول مرګ ته تیاري پکار ده د دنیا نه به ځو ټول خو د دنیا نه داسې لاړ شه د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي داسې لاړ شه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتې د روح واخلي بره اسمانونو ته یوسي
نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علم بیا تنم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویلو ښکته ځمکه کې خلکو د ده متعلق څه خبرې کولې نو فرشتي ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندگان د ګواشي چې ما دې په ښو کې حساب کړو ما ده ته مغفرت نصیب کړو او چې کله فرشتي وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و هر سړي به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو ډېر بد سړی و ډېر ناکاره سړی و الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواشي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو د دې وجې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي یوه جنازه تېره شوله نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو ډېر صفات بیان کړو ویره دا ډېر ښه سړی دا کم سړی چې نن مړ دی نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل وجبت د دپاره واجب شو بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و خلک ترېنه ډېر تنګ و ډېر په عذاب کې و خلک ترې ډېر تړپوزي و ډېر ناکاره سړی و ښه د نن مړ شو نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره څه مطلب مخکې جنازه تېره شوه خلکو یې صفت وکړو تاویده دپاره واجب شو وروسته بله جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا وي د دپاره واجب شو څه واجب شو نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وی د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی و ښه د خلک ترنه خلاص شو وی ما وی چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوستو او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړېږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیارېږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو په خپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړېږي دا څومره په مشکله حافظان جوړېږي دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې دا ماشومان په مدرسه کې جاړي میندې ورته د هغې طرفه جاړي د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه دوی ته داسې سپک مه ګورئ دا کمزوري نه دي دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي دا د ډېرو سپین روبو بچي دي لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه دا د الله نازولي دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړېږي د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړېږي بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سر واخیستو دا څومره په مشکله تیار شوی و
د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي؟ هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره. کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي، په ده پسې اسمان جاړي، د به ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي. شیخ صاحب الله بخلی دی، په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي. هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي، په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي، په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي. الله به یې څنګه نه بخي؟ نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي، د ده د ذکرونو ځایونه جاړي، د ده د سبقونو ځایونه جاړي. اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي. الله هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه نیک اعمال خو بند شو. هغه خو الله بخلی دي، هغه خو د الله نیکان بندګان دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه، چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره وتړو، د سپي سره یې وتړو، د خر سره یې وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي. ولې تېروي؟ د خپل علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اهان العالم چاچے د عالم سپکاوے کو فقد اهان العلم د علم سپکاوے کو ومن اهان العلم فقد اهان النبي چاچے د علم سپکاوے کو د نبی سپکاوے کو ومن اهان النبي فقد اهان جبريل چاچے د پیغمبر سپکاوے کو د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوے کو ومن اهان جبريل فقد اهان الله چاچے د جبريل علیہ السلام سپکاوے کو د الله سپکاوے کو ومن اهان الله فقد اهانه الله يوم القيامه چاچے د الله سپکاوے کو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کی په ورځ د قیامت الله به ضرور ذلیل کوي الله به ضرور ذلیل کوي تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین کې ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړه هغه سپین ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړو دو او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل مونږ ورته بدله دا وکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شوې نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله نن د علماو سره دا سلوک شروع دی ښه نن د علماو سره دا سلوک شروع دی قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې ډېر کمزوري طالبان وجړل هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی خو زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی د مدرسې طلبه خو وجړول عالمان خو وجړول بزرګان خو وجړول شیوخ خو وجړول قسم په الله زما یو خبره یاد وساته یو خبره کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي کو په دې ملک مون خاد ورځ اومنتله راشه په ما باندې په دې مخ توکانې راوتوکای کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي سوال نه پیدا کیږي چې دغلته په مونږ په عزت ژوند تیر کو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په سکون ژوند تیر کو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په عزت پاتې شو موږ ځان له یو کار کتلی دی علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده
موږ ټول داسې جوړ شوي یو تاسو فیسبوک کولاو کوئ تاسو سوشل میډیا کولاو کوئ تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ نکاح به ورله دې ملا تړلي د پلار نکاح ورله دې ملا تړلي د نیکه نکاح ورله دې ملا تړلي سبا چې خپې وغځئ مردار شي دا ملا پې ودرېږي جنازه یې ورله کوي بیا هم په ده پسې خبرې کوي زه هغه یو غیرتي وینم چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري زه ورته هم ښه صفا ووایه دا وصیتنامه پرېږده وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه دا کوم دغلا پند دی دا کوم د منافقت پند دی دا کوم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم جنازې له به ملا راولم ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه بدې ردې پسې مه وایه صفا وصیتنامه ولیکه صفا ولیکه وایه که زه مردار شم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي صفا دا لیکل وکړه شته په دې کلي کې هم شته ما ته پکې معلوم دي چې په ملا نه پسې خبرې کوي زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم ما ته د هر تن کمنټ هم راځي ما ته د هر تن پوسټ هم راځي صحیح ده او معلوم دی راته او دا مې په خپل زړه کې ویلي دي چې مړ شو جنازې لی نه ځم او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې لی مه ځئ ټیک شو مه ځئ جنازې لی اسد دغلا پند دی منافقت خو اختیار کړی دی به هر حال د علماو سره مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ دا زموږ نه نور څه نه غواړي موږ ته قرآن ښیي موږ ته حدیث ښیي کو منې ومنه کو نه منې کم از کم سپکاوی خو یې مه کوه کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه او یو خبره یاد وساتئ تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه اخر انجام وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی مرتد شوی دی وګورئ زما خو ډېره تجربه وشوله هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل اخیری پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلامي اعتراضونه شروع کړو او د دین اسلام نه ووتل ومې کتل په خپله باندې چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پاونۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وي ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو دا عالم چې کوم حدیث وي په دې حدیث ته اعتماد پاتې نه شو ته به وایي دا ملا یې د ځان نه وي ځکه بس ملا خو دې اعتماد پاتې نه شو په حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو په قرآن دې اعتماد پاتې نه شو نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د ملانو خبرې دي دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د ملانو خبرې دي دا وی اخوا هیڅ شی نشته دی په آخر کې د څه جوړ شي مرتد ته نه جوړ شي دقه اخیری انجام شي اخیری انجام الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې نه وساتي او یوازې علما عوامو ته نه ومه علماو ته هم ومه زموږ دینی اختلافات په خپل ځای باندې خو د هر عالم قدر کوئ د هر عالم احترام کوئ د هر عالم عزت کوئ دلته طلبا ډېر ناست دي ټولو طلباو ته ومه د علماو قدر کوئ د علماو احترام کوئ زموږ دینی اختلافات په خپل ځای باندې هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوئ یوازې عوام نه علماو له د ټول نه لومبې د دوی احترام پکار دی سفیان ثوری رحمه الله دا لوی عالم تیر شوی لوی عالم ډېر زره احادیث مبارکه ورته یاد و ډېر زره احادیث مبارکه د دومره لوړې مرتبې عالم خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعي رحمه الله را روان دی په اوښ باندې ناست دی مخکې به د اوښان په لړاکۍ روان یو اوښ به یې په بل پورې تړلی او بل به یې په بل پورې تړلی امام اوزاعي چې په اوښ باندې ناست و سفیان ثوری رحم الله ولا مخې ته ووتو داغه اوښې د بل د اوښ نه راکولو کو او داغه د اوښ دا پړې په خپله مرۍ کې ورواچو په خپله مرۍ کې ورواچو او داغه په اوښ باندې ناست دی او سفیان ثوری ته مخکې را روان دی او چغه وی لار پرېږدوئ زموږ شیخ راغی لاره پرېږدوئ لوی عالم راغی علماو به دومره د یو بل قدر او احترام کوو دومره قدر احترام کو چې د هغه د اوښ پړی په خپله مرۍ کې اچولی و روانو هغه عالم چې ډېر زر احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو هغه د بل عالم د اوښ پړی په مرۍ کې اچولی دی
نو موږ علما علم د یو بل قدر پکار دی، احترام پکار دی، عزت پکار دی، سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما دپاره قابل قدر او قابل احترام دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د علماو د مینه او محبت کینی. داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.